حالې ما چې زیاتر ملګرو چې کومې ټوپۍ په سر کې زیاتر ینګ هلکان دي او دې نه دا ثابتېږي چې د یوت سترګې چې دی هغه اوس د قومي وطن پارټۍ اړخ ته دي. عزتمندو ما نه مخکې دیانجي صاحب هم خبرې وکړې. بنیادي طور باندې انتخاباتو سلسله روانه ده او 8 تاریخ باندې به انتخابات کیږي. په دې باندې سوچ کول پکار دي. یو وخت سره به مختلف خلک راځي او تاسو نه به ووټ غواړي، خو دې ته به ګورو چې دا ووټ چې موږ استعمالوو دا د څه لپاره استعمالوو. دې کې ښکاري خو دا یو پرچا، خو دې کې بنیادي طور باندې موږ چې په 8 تاریخ باندې خپل دا ووټ استعمال کوو دا دې لپاره دی چې موږ د قومي اسمبلی او د صوبایي اسمبلی کې خپل نمایندګان وټاکو او هغه دې لپاره وټاکو چې هغوی هلته کې زمونږ د حقوقو تحفظ هم وکړي او سره زمونږ د علاقې چې کم مسایل دي او کم پسماندګي ده چې د هغې هلته کې وکالت وکړي او د هغه ځای نه وسایل روړي چې زمونږ دا پسماندګي لرې کړی شي. نو دې حوالې سره سوچ کول پکار دي چې بیا زمونږ لپاره موضوع امیدوار څوک دی. زما خیال دی چې دا کم امیدواران ولاړ دي که د دې ټولو جایزه واخلی. قومي اسمبلی په حوالې سره چې ګورئ نو په هغې کې د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو نه زیات خدمات د علاقې لپاره د چا نشته. د قومي سطح باندې د هغې پہچان په ټول ملک کې چې کوم دی هغه هم زما خیال د هغې د مقابلې څوک هغې شانتې نشته. او بیا خصوصا دا چې د هغوی کومه تجربه چې ده د مسایلو حل کولو د حکومت چلولو په هغې حوالې سره د هغوی د مقابلې څوک نشته. نو په دغې حوالې سره زما خیال دی چې په دې باندې به دا ټوله علاقه هم اتفاق کوي او نورو پارټو نه هم که تپوس وکړي نو هغوی هم په دې دغې چې موضوع انتخاب چې دی د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو دی. څه خلک به د مذهب په نوم باندې ووټ غوښتلو کوشش کوي. په دې باندې سوچ کول پکار دي چې په دې کې جنت و دوزخ نشته. په ووټ باندې چاته جنت و دوزخ نه میلاویږي. په دې حوالې سره دا کتل پکار دي چې څوک موږ له کار کولی شي او څوک زموږ مسایل حل کولی شي. په دغې حوالې سره کتل پکار دي. په دې به هم سوچ کوو چې بعضې خلک داسې دي چې کله موږ سره کله آزاد شو